بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. محترم سامعين، دا سورة البقرة وسلوختم نمبر آیت. الہ العالمین فرمائی: یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کئی تاسی نعمتی زما نعمت، التي هغا انعمتو چه انعام کڑے وما علیکم پتاسو باندی، وانی او بشکا ما فضلتکم فضیلت در کڑے تاسی تا علی العالمین پخپل زمانی پا عالمینو باندی. واتقو او ویری گئی تاسی یومن دا عذاب دا غورزی لا تجزی چه بدلبا نشی ورکول نفس یو نفس عن نفس بل نفس تا شیئا دسز کم سیز، ولا يقبل او نبشی قبل ولی منها لدی نفسنا شفاعت سفارش، ولا يؤخذ او نبشی اخستل منها لدین عدل بدلا فدیه، ولا هم ينصرون او نبدوی سرا مدد کولی شي. دا د دې آیتونو لفظي ترجمه وا. مخکې یو دغه آیت مبارک تیر شو چې یا بني اسرائیل، پدې کې هم دغه یا بني اسرائیل بیا دغه آیت مبارک باری تعالی تکرار کو تنبیحا، بني تاکیدن د بني اسرائیل او هغه نعمتونه باری تعالی یادې. مخکې نعمتونه یاد کړل، مخکې آیت کې داو فرمایل چې تاسو د رسول الله مبارک په ذات باندې ایمان راوړئ. اوس دلته کې هم هغه نعمتونه ورته شماري. الہ العالمین ورته فرمایي چې ما په تاسو باندې ډېر نعمتونه کړي، انعامات، او بیا د عذاب د جهنم نه یری، ورځ د قیامت نه یری چې تاسو په ذات اقدس د رسول الله مبارک ایمان راوړئ. ګوره قرآن عظیم الشان لکه څرنګه چې حضرت عائشہ بی فرمایي چې رسول الله مبارک صفت دی دا ټول قرآن، یقینا مونږ هر آیت وګورو دا د رسول الله مبارک صفت وي. نو په دغه آیت مبارک کې هم باری تعالی هغه نعمتونه خپل ورته یادوي. د باری تعالی د نعمتونو مبارک وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یو سړی شمارل د باری تعالی آیتونه غواړي نشي شمارل، دومره نعمتونه دي. خو لیکن په بني اسرائیل باندې هم ډیر نعمتونه داسې وو چې هغه په نور عالمینو باندې نو کړي، خاص انعامات په هغوی باندې. من جمله د هغینا من او سلوا چې تفسیر سمرقندیم دې طرف ته اشاره کوي چې باری تعالی دوی ته فضیلت ورکړي او په عالمینو باندې خود خپل زمانی عالمین، داسې نه چې د رسول الله مبارک په امت باندې هم. د رسول الله مبارک امت داسې یو امت دی چې الله فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو بهتر امت کې د خلکو د پاره وستلی شوي. نو د رسول الله مبارک د امت فضیلت په نور امتونو باندې ډیر زیات دی، ځکه چې دغه امت کم نبی دی هغه نبی په ټولو انبیاء باندې بالا دی، چې دغه امت کم کتاب دی هغه په ټولو کتابونو باندې بالا. دغه شان دغه امت په ټولو امتونو باندې باری تعالی اوچت او فضیلت والا ګرځولې دي. خو لیکن دلته کې علما کې داسې لګي چې علی العالمین ای علی عالمی زمانهم، د خپل د زمانی په عالمینو باندې دوی ته فضیلت حاصل وو. لکه څنګه تفسیر سمرقندی دا خبرم کوي چې ولم یکن ذلک لاحد من او سلوا، دا هم د دوی یو فضیلت وو چې الله رب العزت من او سلوا دي ته ورکړیو. خوانچی به د اسمان نه راتلی، په هغې کې مړزان به قسمه قسم طعامونه به دوی ته راتلل. نو نورو امتونو ته باری تعالی دا نه ورکړي. ولم یکن ذلک لاحد من العالمین، باری تعالی نورو امتونو ته دا نه ورکړي. دغه شانتي موسی علیہ السلام مبارک خپل قوم ته خطاب کوي، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اذ جعل فيكم انبیاء وجعلكم ملوکا وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمین. الہ فرمای موسی علیہ السلام مبارک خپل قوم ته وویل چې اذکروا نعمت، تاسو د الله غ نعمتونه یاد کړئ چې په تاسو کې انبیا راغليږي، تاسو ته بادشاہت درکړ، دغه شان دغه نور عالمینو ته نو ورکړي. نو بني اسرائیل ته باری تعالی ډیر انعامات په هغه باندې کړي، خو لیکن د دې امت کوم خصوصیت دی هغه ته بیان رسول. دغه امت په ټول امتونو باندې باری تعالی سب کړو فضیلت والا ګرځولې. بل علما تفسیر د فضلتکم علی العالمین داسې کوي چې یو د خپل رسول الله مبارک تفسیر سمرقندی یو روایت را نقلی، او دغه روایت امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب، امام مسلم یعنی متفق علیه حدیث دی. ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې رسول الله مبارک فرمای ثلاثه یعطیهم الله الاجر مرتين، درې کسان داسې دي چې الله هغه ته ډبل اجر ورکوي. یو هغه من اشترى جاریه چې چا یو وینځه واخسته فاحسن تعذيبها فاعتقها وتزوجها، او دته خسته ادب وخودلو او بیا آزاد کړه او بیا په نکاح واخسته، الله دغه انسان ته ډبل اجر ورکوي. او بل رسول الله مبارک فرمایي چې عبد اطاع سيده، یو غلام چې د خپل باردار څخه کوي اطاعت کوي، واطاع الله تعالی او د الله رب العزت اطاعت کوي، دغه غلام ته باری تعالی ډبل اجر ورکوي. او بل رسول الله مبارک فرمایي چې ورجل من اهل الكتاب، د اهل کتابنا یو کس چې ادرک النبي صلی الله علیه وسلم، چې ذات اقدس د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مندکی و امن به، او په دې باندې سره وړي ایمان راوړي. ولی زکا چې یو خو د خپل نبی حضرت موسی علیہ السلام مبارک باندې ایمان راوړیو، هغه کتاب منلیو، او بل په ذات اقدس د رسول الله مبارک هم د ایمان راوړو، نو باری تعالی دته هم دو اجر ورکړي. نو دلته کې فضلتکم علی العالمین علما تفسیر داسې ذکر کوي. بیا الہ العالمین دینه بعد دا یری چې تاسو ویریږئ د سخت عذاب د هغه ورځې نه، ورځ د قیامت به وي. کو یو خو ګناهګاران دي چې کبیره ګناهونه کوي، هغه خو شفاعت بکیږي، پاتې شو کافران، د کافرانو شفاعت کوونکي خو بسو کم نیوي کوي. چې چا د رسول الله مبارک په ذات باندې ایمان نیوي راوړي، هغه ته سفارش څه فائدہ نه کوي. سفارش هغه چا د پاره دی چې د رسول الله مبارک پیروي کړې وي، په دې باندې ایمان راوړي وي، خو که چېرته ذات اقدس باندې ایمان را نه وړي، دا شفاعت د دې په حق کې بیا نشي قبلولی. باری تعالی په دې آیت کې او دغه کفار یری او دغه خلک یری چې د رسول الله مبارک په ذات څوک ایمان نه راوړي، هغه خلک یری چې ګوره ستاسو سفارش کوونکي به بیا هغه ورځ به څوک نه وي، ولې چې تاسو د رسول الله مبارک په ذات باندې ایمان نه دی راوړی. او ذات اقدس د رسول الله مبارک هغه به شفاعت کوي، هغه شفاعت به د تمام انبیاء او افضل شفاعت وي. دا د اهل سنت والجماعه عقیده ده چې شفاعت د کبیره ګناهونو والا تباره به هم کیږي. دا د اهل سنت والجماعه عقیده او مسلک دی چې شفاعت د ولی دام حق دی، شفاعت د یو عالم دا هم حق دی، شفاعت د یو قاری دا هم حق دی، او شفاعت د یو مؤمن چې هغه متقی وي هغه به هم شفاعت کوي د چا د ګناهګار خلکو لپاره. دا په دې باندې باقاعده احادیث او ډیر زیات روایت را منقول، لکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې ابو موسی اشعری رضی الله عنه مبارک چې ما ته اختیار راکړی شو. یو روایت کې داسې راځي چې د هر نبی دعا باری تعالی دنیا کې قبلې، او ما دغه دعا ورځ د قیامت لپاره ساتلې. بیا چې کله محدثین په هغې کې تشریح کوي نو وایي چې ولسوف یعطیک ربک فترضا، چې د امت باره کې رسول الله مبارک باری تعالی خوشحالېږي، او نبی علیه السلام مبارک غواړي چې د ټول امت چېرته داخل شي؟ جنت ته داخل شي. حتی چې په یو روایت کې داسې راځي چې فاخترت الشفاعه، ما شفاعت اختیار کړ بین ان يدخل نصف امتی، یو اختیار ما ته دا راکړی شو چې ستا نیم امت دې جنت ته داخل شي، او یو اختیار ما ته د شفاعت راکړی شو. رسول الله مبارک فرمایي چې ما شفاعت قبول کړ. ځکه زما یو حدیث کې داسې راځي چې څه خلک به داسې وي چې هغه د یو قبیلې شفاعت کوي، څه خلک به داسې وي چې هغه د یو ډلې شفاعت به کوي، څه خلک به داسې وي چې هغه د یو کس شفاعت به کوي، خو دا ټول به جنت ته داخلېږي. او رسول الله مبارک فرمایي چې ما شفاعت قبول کړ. ولی حدیث کې فرمایي چې تاسو به وایي چې دا زه د متقیانو شفاعت وکوم. متقیان خو هغه خلک دي چې دوی به خپله جنت ته ځي، دوی خو په دنیا کې هغه څه کړي وي چې د هغې د وجې نه به باري تعالی دي جنت ته بوځي.
رسول الله مبارک فرمایي چې زبدا شفاعت د ګناهګار امت کوما هغه خلک چې زما په امت کې ګناهګاران دي هغه بکوم حتی چې په روایتو کې راځي رسول الله مبارک سختی به وي آدم علیه السلام ته بلار شي دغه شان نوح علیه السلام ته براشي ابراهیم علیه السلام ته براشي موسی علیه السلام ته براشي عیسی علیه السلام ته براشي عیسی علیه السلام به ورته فرمایي چې لست لها ولكن عليكم بمحمد زدي کار د پاره نه يم بلکې زه تاسو ته یو شخص خایم چې تاسو هغه ته لاړ شي هغه به تاسو شفاعت کوي دغه رسول الله مبارک په روایت کې داسې راځي چې دا ټول خلک به رسول الله مبارک ته راشي چې کله نبی علیہ السلام ته راشي وي رسول الله مبارک به ورته فرمایي چې زه یم دې کار د پاره سر په سجده به پریوځي الله رب العزت به ورته هغه مینې محبت نه آواز کوي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک اے محمد صلی الله علیه وسلم سر دې راپورته کا ته سوال کوه ستا سوال به قبلیږي شفاعت کوه ستا شفاعت به قبلیږي بیا به مبارک لاړ چې خپل جنت خپل امتیان به د جهنم نه راوباسي او چېرته به ځي جنت ته به ځي حتی چې دا بار بار څلور کرته پنځه کرته اخره کې به رسول الله مبارک بیا لاړ شي الله رب العزت به ورته فرمایي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ستا د پاره دا نه خایدل خو لیکن زما دی په کبریا قسم وي په جلال قسم وي چې بس تا سوال کړی دی اوس تا نه رد کېږي زه لاړ شه هغه چا چې صرف دا لا اله الا الله ویلی دی هغه هم د جهنم نه راوباسه او جنت ته بوځه نو دا هغه شفاعت چې شفاعت کبرا دی او دا به صرف د رسول الله مبارک شفاعت به وي دغه شان دي دا شفاعت بر حق دی پاتې شو دلته چې یو نفس د بل نفس د پاره به شفاعت نشي کولی نو دا هغه خلکو د پاره چې چا د رسول الله مبارک په ذات ایمان نه دی راوړی دغه بدبخت خلکو خپویو چې رسول الله مبارک داسې اولو العزم نبی دی او د الله رب العزت آخري نبی دی خپویو الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دغه بدبخت خلکو خو رسول الله مبارک د خپل زامنو نم ډیر پیژندو خپل زامن دومره نه پیژندل لکه څومره چې رسول الله مبارک پیژندل ځکه چې د نبی علیہ السلام صفت په تورات کې راغلی او په انجیل کې راغلی حتی چې یو قوم تر بل قوم دا به رسول چې داسې اوصاف لري نو د رسول الله مبارک په ذات باندې ایمان نه راوړل نو هغه نتیجه دا ده چې روز قیامت به هغه انسان ته شفاعت نشي کولی دغه آیت کې هغه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى